الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی دو حدیثونو کې تیر شوي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې ډیر کرتا الله تبارک وتعالی خدمت د اسلام د یو فاجر او فاسق نم اخلي. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی چې اخره زمانہ کې با دا قومونه په مساجدو باندې تکبر او فخر کوي. نننی دو حدیث یا درې حدیث وایو او هر حدیث کې تاسو ته یو واقعه کوم. نن به 2-3 منټه سیوا لګي ان شاء الله، خو ډیره فایده بکی. لومبي حدیث کې نبی رسول الله مبارک فرمایي چې انما شفاء العي السؤال، بشکا شفا د جهالت په سوال کې ده. معنا د جهالت او ټیکواله دا په سوال کې دی چې سوال وکې معنا علم حاصل کې نو جهالت به ختم شي. او دا حدیث نبی رسول الله مبارک هغه وخت کې فرمایلی و چې یو صحابي په غزوه کې په سر باندې لګېدلی و. دې کې مسلم ده ان شاء الله تاسو مسلم زده کې. هغه صحابي په سر باندې لګېدلی و نو زخمی شوی و. نو خامخا انسان بشری تقاضا ده او د انسان فطرت دی که انسان هر قسمه زخمی یا دغی، خو لیکن چې د شپې سملی او کور والا سره یې د ده رجحان ورته کېږي. د صحبت کړی دی سارله یا بل داسې د غسل مسله درپېښ وه. صحابه ناسې ډله کې ناستو، دا صحابي ورته وایي ما ته د غسل مسله راغلې ده خو زما په سر باندې زخم دی، زه تیمم کولی شمه؟ نو صحابه ورته وی چې نه تیمم نشي کولی، بس غسل به کې، ځکه پلیتی په اوبو باندې اوځي او ته پلیتی اوسه نو لامبې به. وایي هغه صحابي چې ولامبل د هغه زخم نه هغه وفات شو، شهید شي. صحابه ډېر خفه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته پته ولګېده چې داسې یو صحابي ته د سر د زخم مسله راغلې وه او صحابه ورته ووایي چې لامبې به. نبی علیہ السلام مبارک دا حدیث وفرمایي چې انما شفاء العي السؤال، بېشکه د لا علمې لوی حل دا دی چې السؤال سوال وکړه. د یو مسلې درته پته نشته نو د ځان نه به مسلې نه کوې. نن موږ الله دې معافي وکړو د ځان نه مسلې ډېرې کوو. قسم دی یو عالم تم چې تر کومې پورې د مسلې پته نی نو دی به مسله نه ښیي. وایي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه د 40 د پاسه تپوسونه شو، په هغې کې صرف د یو څو سوالونو جواب یې ورکړی او نور ورته وایي ما ته پته نشته. حالانکه هغه له الله ډېر زیات علم ورکړو، تر دې پورې راځي چې الله وله دومره علم ورکړو چې یو بورجې او ستنې ته به اشاره وکړه چې دا د سرو ده، تا به ورته کتل چې دا د لرګي ده، دومره دلایل به پرې وي چې ته به په هغې باندې مجبوره شوې چې دا د سرو ده. الله دومره علم ورکړی امام صاحب له. لیکن چې د مسلې تپوس پته وشو ورته به وایي چې ما ته پته. نن امیان د ځان نه مسلې کوي، خبر نه یاره جي کارغه به راځي نو میلمه به راځي، دا د دې نښه ده. یاره جي زما دا تلې ګریږي ما ته ښکاره کېږي جوړمال لا روان دی. نن غلطې مسلې. یاره جي دا چپړه الټه پرته ده نو ګورې کور در باندې روانېږي، یا جارو مازدیګر کې وی نو ګورې هلکه سپېروالی او نحوست راځي په کور کې. دا مسلې تا ته چا ښودلي دي؟ دا دې د کوم عالم نه زده کړي دي او دا دې په کوم قرآن او کتاب کې کتلي دي؟ د مسایلو چې کومې منګړت مسایل دي الله دې معافي وکړي، موږ په هغې باندې عمل زیات کوو او رایج دي ډېر په مسلمانانو کې. یو مسله د تر درپېښ شوه نه پوهېدې، قرآن کې الله فرمایي فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یو مسله باندې نه پوهېدې راشه عالم دین ته کښېنه، د اهل علمو نه تپوس وکړه، ستا جهالت به ختم شي. یو دا. بل نبی علیہ السلام فرمایي چې انما الاعمال بالخواتیم، د اعمالو دارومدار په خاتمه باندې دی. ته به ډېر بزرګې د زمانې
لیکن خاتمه دې ټیک نه و نو خاتمه به دې په کفر باندې کېږي. داسې یو کار به درته وشي چې پیغمبر ته به ګوته اوچت کې خاتمه به دې په کفر وشي. اگر که تا 4 میاشتې کلونه لګولي یو ګستاخي او بېدبي به دنه وشي خاتمه به دې په کفر وشي. ته یو ډېر ګناهګار سړی لیکن خاتمه به دې په ایمان کېږي او الله به دې جنت ته دننه کړي. لکه بلعم بن باعوره په بني اسرائیلو کې داسې بزرګو چې بلا 100 کاله عبادت یې کړو تر دې پورې چې په مستجاب الدعوات باندې به یادېده چې چاته به دعا وکړه هغه به رد کېده نه ډایرکټ به قبلېده. دومره لوی بزرګ خو لیکن اوس خاتمې ته ګوره چې خاتمې څنګه کېږي. خلکو وله لالچ ورکو د دنیا. بلغم بن باعوره له چې د دې موسی علیه السلام نه موږ ډېر زیات تنګ یو خیرې ورته وکړه ستا دعا او خیرې قبلېږي. هغه قسم دی دا خو پیغمبر دی ما به غر کې په بوجو ډیری سرې ورته وغورځول. هغه لالچ د دنیا په سترګې پټې کړې موتا باندې لالچ چې سترګې پټې کړي بیا غیرې کوو سترګې په پټې کړې زما محترمو او خیرې یې شروع کړه چې څنګه لاس اوچت کړه او موسی علیه السلام ته خیرې شروع کړې نو چې کومې خیرې به یې کولې هغه به په هغه باندې واپس کېدی او د دنیا نه کافر الله تبارک وتعالی بوت. نو پته ولګېده چې د خاتمې د انسانو اعمال دارومدار دا په خاتمه باندې دی. ته به ځان نه غاویره کېږي چې ګنه زه عبادات کوم. ته به د ځان نه غاویره کېږي چې ګنه زه خو په نفلو ولاړ یم جي معنی خو نفل قضا کېږي. زما محترمو الله دې زموږ خاتمې په ایمان باندې کړي. او دریم حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې انما القبر روضة من رياض الجنة. دا قبر د جنت ته باغچونه یو باغچه ده او حفرة من حفر النار. یو نبی علیہ السلام یا د جهنم د کندونه یو کنده ده. الله دې زمون قبرونه د جنت ته باغچونه باغچه وګرځي. ټول شوق سره امين وای. بده کوم واقع کوم خو ټیم مختصر در تخکاری چې تنگ شوی. الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. حدیث ته وکړي انما شفاء العي بسکا شفاء د جهالت السؤال دا سوال کول دی. انما الاعمال بشکا دارو مدار د اعمالو بالخواتیم په خاتمه باندې دی. انما القبر بشکا دا قبر چې دی روضة باغچه ده من ریاض الجنت د جنت د باغچونا او حفرة یا کند ده من حفر النار د جهنم د کندونه. الله دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. الله موږ چې کوم درس ورسته خدای خپل دربار الهی کې قبول او منظور کړي. د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت باندې وګوري. د دې حاضر مجمع څه قسم مشکلات دي خدای د خپل در نه پوره کړي. څه قسم مشکلات دي خدای په خپل دست قدرت ختم کا. الله زړه کې څه قسم شری حاجات دي د خپل در نه پوره کا. الله قرضداري پکې ناسي خدای د قرضونو نه اوساته. د چا کاروباریان دي کاروبارونه کمزوري دي خدای کاروبارونه کې برکت واچوه. الله د چا رزق تنگ دي خدای د رزق تنظیم وکا. الله د چا خپل کورونه نشته خدای خپل کورونه ورته ورکا. الله د چا اولاد نشته خدای اولاد ورته ورکا. الله د حاضر مجمع راغلي دا ستا کلام راغلي دي ستا د محبوب در راغلي دي ستا در راغلي دي خدای دا کتاب د حاضر مجمع د لپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځوه. الله د حاضر مجمع خصوصا دا کم کسان چې درس لره دي یا درس اوري په شوق او په مینه سره اوري خدای دې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او مشکلات نو خدای اوساته او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر اولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.